پېښور کې ډیر زیات انتهایی او ظلم شوی دا. تاسو له په دې سیټ باندې دا ویډیو چې کوم ښکاری معمولی غونته خبره اته کسانه وجل دي چې پاغه کې یو د اتو میاشتو کتره ماشوم چې کم دی هغه به بے دردی سره وجل دي. نو داسې خلک پس الله ته جواب ورکي. دای په خپل ځړه کې بس سوچ کوي چې زه الله ته څه جواب ورکوم چې ما دې پس وجه باندې وجلو. دا واړه ماشومان خو پوهېدم نه سلور واړه ماشومان په دغه کې وشته دي. کو هغه ماشومانو تصویر خو درته زه شو کولی نشم چې په کوم حالت یې وشته دي. خو د دې رور دا ویډیو دا واوري چې دې څه وایي. ظلم دی یارو ته نشو ویلی څه م درته نشو ویلی وړه نه یو الله خبره دی والله کې څه م ویلی شته دا ګوره ښه واړه ماشوم دی یارو یوم نه دوم نه دریم نه پوره اته مړي چې کوم دی په معمولي خبره باندې وشولو. دا خو چې کوم دی د ظلم انتها ده. څه نشو ویلی یارو بس الله دې تباه کړي الله دې ووایي دا ګوره پاکستان کې انصاف نشته دی. انصاف پکې هغه چاته ملاویږي چې څوک مالدار وي څوک پیسې ورکوي. همدا خلک دي پیسې به ورکړي کال پس به واپس روزي بهر به ګرځي. یو ماشوم چې د اتو میاشتو ماشوم دی پکې هغه تاسو هم ویشته دی له اوله له لاس خپې ماتې کړي دي لتې هم ورکړي دي او بیا ایشته دی. نو دا خو چې کوم دی ظلم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کتونکو موجود په بډابیره پېښور کې په سوشل میډیا باندې خبر راغې په بډابیره کې قرباني وشوه. د اختر نه پس چې کوم دی قرباني وشوه د انسانانو. دا واقعیا کې چې کوم دی 15 زنانه او څلور چې کوم دی ماشومان ورکې شهیدان شولو. خبره معمولی ونته خبره وه. نن سبا چې کوم دی زموږ پښتون چې کوم دی سوچ نه کوي او ډس کوي او بیا وروسته خپېمانه هم وي. تاسو دا کتلی شئ 1 2 3 4 5 شپږ یوم نه دوم نه دریم نه پوره اته مړي چې کوم دی په معمولي خبره باندې وشولو. دا خو چې کوم دی د ظلم انتها ده. تپوس به څوک کوي جي ډېر خلک مونږ ته وایي تاسو وزګار یې. ما یو ملګري ته کال وکړم دغه رنګه واقعه راغلې ده او زه چې ورشو والله ما ته ځان له کار مه ګوره. خو چې کله ما هغه تصویرونه وکتل ماشومانو چې د اتو میاشتو ماشوم پکې و نو ډېر زیات خفه شوم. ویل چې خامخا به ځو د دې اواز به موږ پښتنو ته ږدو دې خلکو ته به ږدو که هر څه کېږي. په مقبره کې ولاړ یم. په دې مقبره کې چې کوم دی تاسو به د میډیا والا رور خبرې اورېدلي چې دا تفصیلا واقع کې څه وي. رونو دې حالات ته جهالت زموږ په پښتنو کې راغلی دی چې بی معمولی غونې خبرې او د ماشینان تلاس کی او بے ګناه پکې قتل کی. نو اخر دی خپل الله ته جواب ورکي او بیا کو هغه کابوم شي نو ټوټل یو کال بعد بیا راخلاص شوی نو سزا هم نه ملاویږي. کو سزا ملاوي دا نو یو قسم بدون جرأت نه کولو چې هغه بے دردی سره داسې کتره کتره ماشومان هم بیا وجله بغیر بی ګناه. نو بس دغه یو میسج مې درته درکولو چې رونو دغه قسم طریقو نه ځان بالکل وساتئ. په معمولی غونته خبره باندې دا جنگ جګړه مه کوئ. بالکل صبر کوئ. د صبر نه کار الی. په صبر باندې الله تعالی خوشحاليږي. نو بدې لګو خبرو سره به تاسو نه اجازه والما د الله پامان.